ام وای خدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای خا د تکلیف ته پاره دا ډېر ښه مجرب دم دی چې کله تکلیف او ټینشن او پریشانی در تراله نه ځلې وای ټینشن تکلیف پریشانی راشي نه ځلې وای پریشانی ټینشنونه سره خدای پاک ختمای نه بغیر زمونږ دي څوک نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو کنه بل څوک دی خو یو زمونږ دواګانې دي په کېږي زمونږ دواګانې خاصم یو گردان جوړ کړی دی لاس به اوچت کو بس هېڅ نه خبر نه شو چې منځو کو یا بغیر د مانځه نه چې دعا کو لاس به اوچت کو بس په مخ به راکاږو منډه به و ان الله لا يقبل عن قلب الله غافل دله زړه دوا خدای نه قبلوي آداب دا دی مخکې د الله حمد به الحمدلله رب العالمین بیا به پر رسول الله مبارک درود شریف وي بلا سوچت کې او خپ شوق باندې به دعا وغواړي او داسې دعا به وغواړي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې ما دعا خدای قبلوي تو ښه دعا به وغواړي وجاړه ورسره او د دعا نه پس بیا درود شریف ووایه او لا سوچت کا او بیا دې په مخ لاس راکاږه شمائل ترمذی کې حدیث دی کہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه چې کله به لاسونه په دعا کې پورته کړل نو اله به ښکته کول چې په مخ به راخکل او په ترمذی کې حدیث دی د دې حدیث بعض سندونو کې لږ ضعف شته او بعض مضبوط سندونه شته بعض قوي سندونه شته خیر آداب دي په مخ په لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د زړه نه به دعا غواړي یو لطیفه ده خیر او ته لطیفه ویمه بادشاه وی په لاره باندې روانو نو یو سړی هغه به چغې والی یا الله سترګې یا الله سترګې هغه مطلب نو چې ماله خدای سترګې راکړه خو د هغه د یا سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې خلکو چې وکتل لکه سړی خړون دی نو پیسې به ورکوي نابینا دی بادشاه په لاره ته وي دا چغې سري وي دا یو نابینا دی ټولو عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې نو خلک ورته وګوري پیسې یې ورکړي عمر نه دلته کې ناست وي ښه وي ما ورنږدې کې ړوند څه غواړې وی بادشاه سلامت سترګې غواړم وی خاک څونه مو دی نه یاره وی ډېرې چغې مې ووالې خو الله را نه کړې وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې درکړې سرمن دې وباسم چغې وی سترګې نشته ولې الله سره سترګې نشته څه وی شته که نه نو سب پولیس ته یې ودرېږه پې کښېنه چې دنه ړوندو نه ښودې خو ولاړه هو نابینا وی چې خدای داسې په غم وړی په جرجانا که تا یو چغه وواله ښځه نن میلاوېږي هسې د قصده لګې جبلي د قصده لګې سم دړه مونږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې وې یا الله سترګې یا الله سترګې یو خدای پاکه مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه واله بادشاه سپېره خو سرمن نه وباسي او بادشاہ پولیس کې نو چې سړی دنو نه خو دی او بس په سړی باندې تیزونو باران شو چې خدای پاک داسې په جال وړېدو داسې په غم وړېدو سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي دا خدای الله یو نظام دی چې هله دنیا کې نه ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکوي رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واغېښتلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله دې په عوض کې جنت ورکوم والی بادشاہ چې واپس راغی ړوند په سترګو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی ړونده څنګه سترګې وی بادشاہ سلامت سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دي دا خلکو بادشاہ ته وی دا څه کرتب وکړو جادو که څه وی نه د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو اوس چې د سر غم پې راغی که نه نو دړنې خدای ته چغه وواله نو چې دړنه د خدای ته چغه وویله نو بیا خدای پاک قبلهی ګورې د بی بي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابوجهل به واله بوډۍ وه غریبه وبه یې واله
نو دا وجود به زخمی شو وی شابه کنه خدای ته اوس وایي چې تعالی خدای پاک دا سمه کی کنه نو یو ځل یې وواله نو لاسې ولا مات کړ نو چې د دشمن په کور کې مې بوډۍ مې ووینځمې نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تاو کړ لاسې ځان له وتړه زخمی به شو لوپټې نه یا د کمیس نه مې چیرړه اوښلله نو په هغې به ځان له زخم وتړه ډېر ظلم یې پرې یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شوې نظر یې لاړ چې نظر یې لاړه نو ابوجهل ته خو وایي څه ویې زه خدای ظالم ړنده دې کړم نو چې زما وروڼو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کرمي دا به څه کوي او په دې کې ولا پیغور هم ورکړه وایي دا خدای ته وایي چې سترګې دله جوړې کړي چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی نو دا غریب په تپ یا الله ستا لپاره زه زخمی شوم او ما د خپل جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې تا ته مې لاس نه دی پورته کړی به ته زما د حل نه خبرې که نه یا الله زما باندې سانټی واړولی شوې زه ووالی شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان له وتړه خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی الله نن په سر والم دې ظالم او سترګې مې ړندې شوې نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله الله یو شی دی چې پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې دلی جوړې کړي نو دا پیغور نشم زغملی دا د نوم پیغور نشم زغملی نو خدای دو کارو کې یو کا یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونرم نو الله ولا واپس سترګې جوړ بار ته راووته نو سترګې جوړې وې وی څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دلی جوړې کړي ورته مې ویله جوړې کړې داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې داسې به نه وی چې کټ کې پروت یو زمیندارانه کې ورته وایي خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې لاس پې به خوځې یا خدای پاکه ټوله شپه سوچونه کې او نه پټي لځې او نه کار لځې نه دوکان لځې او بس یاره چې سبا دوکان بس سم برجقي نو څنګه برجقي ته به خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالی نو برکت به پکې د الله نه غواړي به بس سوال کوم او لیلة القدر شپه به یو خدای پاکه بس چې سار را پاسم چې دا خاوند مې د سرو زرو مولی وي مولی او کله ته پوزه را پرې کوم او کله غوږ را پرې کوم پوزې مو سرو زرو مولی چې نو بیخ دی زه ستا به پکې سي میړه خو دې لاړ که نه دا سوالونه به نه کوي د ګناه سوال او داسې سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دی یو دی وخت مانه خیر نو وایي چې زرالمه مدینه منوره ته په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډ چیلې وغه ته دی راکلم چې دینه پیس کاو مال مګدا وی ما به دروازه خپل عبادت کو بیا ما خامره لما نو دا غړو چیلونه به مې په واغشتل نو ما به مسکل مرګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کې خاوده نو رسول الله مبارک به د شپې لګ لیټ راغی نو هغه جام به اوس کنو کوړته بته چې مونږ ګړو چیلانه په واغشتل مونږ اوسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مونږ وی حضور پاک جوړن ناراضي نو دا غي سپه مونږ اوسکل چې په څنګه اوسکل سم لاستو د کې نبی رسول الله را یاره وی مونږ ډېر ذات ملامت شو یا خدا خو مونږ ویګنې ناراضي دا غي سپه مونږ اوسکل دا بس کېږي ځانم د قصد او دک حضور پاک مونږ نه پاسول ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم غل لان یو کټویلې سروچت ک په پکې ګوري نشتا دبل نه سروچت ک په پکې ګوري نشتا دبل نه سروچت ک په پکې ګوري نشتا ټولو خو قتل په پکې نشتا اوس کوي رسول الله مبارک یا الله چې مونږ څوک سیراب کې خدای ته سیراب کا پرسونه خپل سوال وکړه یا الله چې مونږ له څوک پیرا کې تم ولا پی ورکا بس صحابي پوه شو چې دا وکړه وی بلستان مې خو غردوله او په منډه پاسه د مې الله رسول مونږ تاسو نه راځي ما پم سکلی وی دا پیجوب چې پیغمبر دعا وکړه کارو شو هغه چيله چې مال شلې وي هغه یوې لورلم په غلان مې الله سو د پيوډا کجوا پمه ته واغشتل پر رسول الله مبارک مې وسکل اسه سوال بکې او د موسی علی السلام یو امتی نو موسی علیہ السلام لراغه یو سوال د خدای د پاره زمانه وغواړه چې زما متعلق سبب بل ورځ وروسته سکیږي چې ما په خدای د مخ کې نه خبرای
چې سار له ما سره څه کېږي، بل ورځ څه کېږي، بله ورځ څه کېږي. هغه ویل لکه دا نامناسب دي، د دې غیب خبر الله سره دی او دا څیزونه چاته الله نه ښیي. خیر هغه د موسی علیه السلام هغه امتي ډېر زیات په هغه باندې ګران او نیک انسان و. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق وروستو څه کېږي چې زه پرې مخکې خبرېږم. ویې ګورې مناسب نه دي، خیر یې پکې نشته. هغه ته موسی علیه السلام وایي چې خیر دې پکې نشته. هغه وایي خیر مې دې پکې، ولې چې ما ته پته ولګي چې دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به، او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه به کو. چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر دی نو کوم به، او دا د بدر نه به کو. ما ته خو پکې خیر ښکاري. وایي الله وایي چې خیر دې پکې نشته. وایي بس موسی د خدای پیغمبره ماله سوال وکړه. الله نه سوال وکړه، الله ور سوال قبول کړ. ګوره د شریعت خلاف سوال دی که نه، بالکل ناجایز سوال دی. سوال قبول شو. چې قبول شو نو بل ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او بل ورځ به مري، دو څلور ورځې پس به مري. بس زر یې اس بوته منډی ته منډی کې خرڅ کړه، پیسې جیب کې واچولې. راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو خیر پکې نشته، خیر ورسېد که نه؟ که ما ته پته نه وې لګېدلې اس به مې مړو. دا خله چې تا دوا وکړه، دوا مې قبوله شوه، پته ولګېده راته چې اس مري، بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري؟ موسی علیه السلام هم حیران شول. ورته پته ولګېده چې یو غلام دی، هغه به مري. زر یې غلام منډې ته بوته، میلې ته خرڅې کړه او پیسې جیب کې واچې. بیا خوشحاله دی او راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته که نه؟ دا دویم خیر. راته پته ولګېده چې غلام مې مري، خرڅ مې کړه، پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري؟ چې یو څو ورځې تېرې شوې، ورته پته ولګېده چې اوس به ته په خپله مرې. دغه دی چې موسی علیه السلام به راغی، جاړي او ځړانګ ګولا ده. څه چل دی؟ وایي ما ته خو دا پته ولګېد چې زه به مرم یو څو ورځې پس. نو بس ځان ټینګ کړه که نه. دا خدای پاک چې د انسان نه مرګ پټ کړی دی که نه، هو دی کې د خدای لوی حکمت دی. که دا چاته پته وه ورځ به مې پلار مري، نو څلوېښت ورځې یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جړه انګوله وسو، خلک به یو بل له راتله چې بل دا بابا روان دی. لوی غم به امینه تلوي په هر کې خوشغلي غم به او ډوډۍ به چا کوم ځای خوړه چې هغه ته وایي چې ته به 3 ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې، هغه نه به مخکې چیپړ به ختم به چې خدای پاکه دا څه دي. دا ګوره الله هر شي کې حکمت دی. لاړ موسی علیه السلام ته په ژړا شو چې هله بل ورځ مرمه، خدای ته وګوره الله ته سوال وکړه. موسی علیه السلام الله ته ویل الله دې کې خیر نشته. وی کله یو انسان څه ګناه وکړي، غلطي وکړي، نو یو مصیبت زمونږ پې رحم راشي، نو مصیبت په ده را نه ولو، په مال یې وله ورغورځو، دی بچ کړو. نو ده یو غلطي کړې وه، نو هغه مصیبت د ده په سر د پاسه را روان و. نو موږ پې رحم راغی، نو هغه مصیبت هم وله په اس ورغورځو چې دا پرې د اس به وله مړ کړو، لږ بې خفه کړو، دا م وله ډېره ده. نو ده خو اس خرڅ کا، مصیبت یې ونه لیده، تکلیف یې ونه لیده، نا مصیبت بیا په دې سر د پاسه راغی. نو بیا پې زموږ رحم راغی، موږ وایي دا غلام به وله مړ کړو، په دې به یې لږ ودرده او دا م وله ډېره ده. نو ام وله په غلام ور واچو، نو غلام خو د خرڅ که، هغه درد یې مونه لید. اوس بل څه شته دی نه، دا د سر پاتې دی. ورته یې ځان له کفن خمرېدار واله، خپې پکې ونغاړه. د ګناه سوال به هم نه که، ښکلی سوال به کوه. څنګه چې ته غلا له روانې، یا خدایا کامیاب مې راولې، یا سودی کاروبار کې د سود، او خدایا نو کامیاب مې پکې راولې، یا د بل مسلمان مرګ له روانې، او خدایا نو بس کامیاب مې راوله. د ګناه سوال به نه کوې. په نیکو کې د الله نه وغواړئ، ډوډۍ ته وغواړئ، جامه ته وغواړئ، عزت ته وغواړئ، رزق ته وغواړئ، بچی ته وغواړئ. هر څه الله سره شته. ام من شیء الا عندنا خزائنه. الله وی د هر څیز خزانې ما سره شته، او الله په دې خوشحالېږي، الله پې خفه کېږي نه. نو د دعا څه دي؟ بهتره خدا ده چې 2 رکعته منځ وکړه، قبلې ته مخ کا او لاس اوچت کا، او الحمد شریف، او د هغې نه پس درود شریف، او بیا په اخلاص دعا وکړه. یقین وساته چې الله راله قبلوي. دا به په الله یقین کې نه به سوال کوې. دا زمونږ دا نه چې دا مونږ مړو له لاړ شو، دوا به وکړو، نو بل وی دوا به وکړو، نو چې 10 کسه دي 10 کسه وی دوا به وکړو. رښتیا ووایه چې دا تاسو مړو له ځای کومې دواګانې کوئ، دړه نه یې کوئ.
نه کې پلار مړ دی هغه غریب پلار خخی او دی رونیسي یو دوا به وکړو بل به برونیسي یو دوا به وکړو بل دوا اره مړه تاسو تم پته او ما تم پته ده دا په مقبره کې چې د مړو د خاوند ته دعا کوي دا ورته ځان ښایي که د مړي د بخښنې لپاره سوال کوي ځان په قسم دوا کم ده مچان شالی ده ځان نه دوا کم ده یو دوا به وکړو بل وایي یو دوا هلکه جنازه دوا نه وسه دا جنازه کې چې دوا وکړه سنت دعا اللهم اغفر لحینا و میتنا خشته دوا شو ښه مزېداره بس پرېږده نیکبخته چې پلار خښ کړي پرېږده چې مور ته ښکته شي قبر کې امور ورکوزه کړي پرېږده چې هغه ورور ورخښ کړي والله کې موږ پرېږدو یو دوا به وکړو یو ورور ول یو رانیولي بل ورور وله بل رانیولي بل وله بل رانیولي پلار وله بل رانیولي او ښځه غریب هلته کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوځئ او دوا به مطلب دوا نشته چې ما ووینه زه دې مړي له راغلی یم ادعو ربکم تضرعا وخفیه ښه خدای ته زاري وکړه پټه دعا وکړئ او چې لس کسه لاړ شي مړي له بس یو دې دوا وکړي که نه نور دې پې امین ووایي یو دعا وکړه ښه مزېداره ښکلې د حمد درود شریف د زړه د اخلاص نه خدای دا مړی وبخئ ټول دې پې امین نه یو وایي یو دوا به وکړو دوا به وکړو مچان شړي مچان شړي داسې کې بل وایي یو بله به م وکړو بل وایي یو بله به م وکړو بل وایي یو دوا به بله خدای شته که چا خوله مړقي یو پکې وایي دوا به وکړو انا لله و انا الیه راجعون خوارشه دا دوا ده هغه بل یو دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا لکه څاروی لاله تکبیرات تشریق وی ایو وی الله دعا به وکړو الله اکبر ولله الحمد وای د نر بچیا څه دی وی فزو اړو لزو او بس نور او چې لاړ شي یو دوا به وکړو چې زی بیا به یو دوا وکړو چاته وکړو دوا دې وکړه خدای دې وبخه دې ووایي درود شریف دې ورسره ووایي حمد د خدای دې ورسره ووایي لاس هم نه پورته کې د دعا طریقه دا ده چې لاسونه اوچت که داسې یو بل سره پیوس کا او دا ګوتې تندي ته مخامخ کا او دا ورغې مخ ته مخامخ کا او دا لیچې د زړه ته مخامخ کا ښه مزېداره ښکلې دعا وکړه په عاجزۍ دعا وکړه پټه دعا وکړه یو کس دې دعا وکړي نور دې پې امین ووایي الله بیا دعا قبول نه لس کسه تللی دي یو کینې او بل پاسې او دوا به وکړو یو کینې او بل پاسې دوا به وکړو او مړي والا غریب په کرسۍ ستړي چې کله ولاړي کله یو سر لدي کله بل هغه له هم بیخ وویسته هغه له هم بیخ وویسته مړي خو مونږ بس هسې بې سرې خدای بخین جنازه هم زمونږ څه دوا ده جنازې له هم چې څوک دي څه له ځي دی پرون راغلی دی ما له زه وله ځم او دی نه یې راغلی نه ځم په بدل دی نو او څوک خواړو جنازه نه کوي لاړ به شي جنازې له هلکه لیدې هم دي که نه دي او پوزې ته یې رومال نیوي جنازه نه کوي ډېر جنازه نه کوي څه ده جنازه خو عبادت دی ځان ورته ښیي ټولې کلي ولس هم جوړ کړی دی غم خادم ته جوړه کړې ده اهم عبادت هم تباه کړی دی دعا آداب وپېژنئ 2 رکعته نفل وکړئ لاس به الله ته اوچت کړئ د خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس په مخ باندې راکاږه ښه مزېدار آداب یې دا دي قبلې ته مخ کا آداب یې دا دي چې نیکي وکړه د هغې نه پس دعا وغواړه نور هر وخت دعا غوښتی شئ په دعا کې څه خبره نشته او یقین به ساتئ چې الله به یې قبلوي او د زړه نه دعا وکړه او وجاړه خدای ته وکړه جړانه د ځان جړغونې کا رب العالمین ته نو دعا به الله قبلوي نو د دعا نه قیمتي عبادتونه نشته ښه هر وخت الله او د غایب مسلمان غایب لم دعا خدای قبلوي دا مه وایه چې یو زما یو ملګری حج ته ما ته په خپله وایي اوس مړ دی الله دې وبخي خاص ملګری مو وی چې راتلم وی یو وی ماله دوا وکړه بل وی ماله دوا وکړه بل وی مال هغه وخت سره 2 لکه وی که 2.5 لکه داخله وه وی 2.5 لکه ما داخل اورې دې خلکو له دواګانې وکړه اور ورته نو ما ورته یې یو خبره ته وکړم مې چې پیغمبر مبارک فرمایي چې د غایب مسلمان دعا د غایب د پتا غله دعا وکړي نو خدای به قبلوي او چې بیت الله لذي نو سنت دادي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تروانو بیت الله لا نو رسول الله مبارک لاس اونی و د مدینې نه وسره بار وت او ورته سوی رورکې ما په دوا کې ير نه کېږي نو بیت الله لا چې زه الته دوام قبليږي یوا بل دا چې پیغمبر د حضرت عمر نه دعا غواړي
لوی سړی هم د کشر نه غوښتی شي، او دریم دا چې د بل نه دعا غوښتی چې ماله دعا وکړه، په دې به نه خفه کېږي. او د غایب دعا د غایب دپاره خدای پاک قبلی. او بله درته ویمه، بل چې تاسو خوشحاله شئ چې غایبانه ما د یو مسلمان رور دپاره کومه دعا وغوښتله، غلی خدای قبلی، عقب ما لم خدای قبوله کړي. بخل کې زه خو نه کوم بخل، زه خو خپلو شاګردانو ته هم کوم، نه کوم پکې بخل، او خپلو مقتدیانو تاسو هم یادوم، او خپل شاګردان هم یادوم، ټول مسلمانان هم یادوم. ولې چې مسلمان ته خیر ورسېږي څه جلب وشي. او تاسو ته هم دا وایم، زما بیان چې څوک اورېدل تا نو ځان ته هم دعا کوئ، ما جس فقیرم پکې لګیا ته هم دعا کوئ، زه راته کوم ما ته هم دعا کوئ، او ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوئ. او بل د پلار او مور دعا د بچي دپاره خدای قبلوي. پلار او اخلاص دعا وکړي بچي دپاره، دا هم خدای پاک قبلوي. او د مسلمان غایب دعا هم خدای پاک قبلوي. دعا وکړئ چې الله چې موږ څومره دعاګانې کړي دي الله ټولې الله قبوله کړي. یا الله چې څومره دعاګانې کړي ټولې الله قبوله کړي. یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غوښتي دي موږ دپاره قبول کړي. یا الله چې رسول الله مبارک د کوم څیز نه امن غوښتي دي خدای موږ له امن راکړي. یا الله موږ ټول تا ته محتاج یو، الله موږ ډېر عاجزان یو، الله تا ته هم لاس نیولی دی. خدای مال تا سره دی، خدای د بچو عزت ته ورکې، خدایا رزق ته ورکې، او ګناه ته زمونږ ګناهونه معاف کا. الله زمونږ واړه ګناهونه، لوی ګناهونه، زمونږ پټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه معاف کا.